اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون مخی آیتونو کی تذکرہ و د حنین اللہ رب العزت ستاسو پدې کې امداد کړل په نورو ځینو کې هم ستاسو امدادونه کړلی تاسو ډېر خلک وای د هغې ډېروالي د وجې نه د بعضې خلکو ستاسو تعجب کې واچولی چې دا موږ خو ډېر شي خلک یو موږ باندې خو هېڅوک زورور کېدی نه شي خبره وشوه داسې چې دغې زیاتوالی هېڅ فایده ورنه کړه حالات په دې باندې داسې راغله چې ځمکه پې تنګه شوه او بعضې خلک داسې وو چې هغه په شا وتښتېده لږ په شا شو لږ ساعت وروستو الله رب العزت خپل سکینه پې نازله کړه او ډاډ یې کړه او بیا یې مخکې کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یې میلاو کړه حمله چې بیا وکړه نو الله رب العزت غلبه ورکړه ډېر غنیمتونه راغله پای کې قیدیان هم ډېر شی راغله نور مالونه سازو سامان هم وو دا ټول څه چې وو دا د الله رب العزت د الله رب العزت هغه امدادو دا هغه نصرتو چې په هغې باندې دا چلو شو که نه یوازې یو سړی به څه وکړي چې د الله مدد د چا سره نه وي نو هغه خو څه بیا نشي کولی بیا تذکره د مشرکانو چې د مشرکانو ته دا اعلان وکړي چې دی به مسیح حرام ته نه نږدې کېږي دا پلید خلق دی د دې سره هغه دوستانی مه ساتئ چې مسلمانان پې هیر کوي مسلمانان پې شاته کوي مسلمانان پې پرېږدئ الله رب العزت وایي دا هغه کسانو سره جنگ کوئ چې یو هغه ایمان نه راوړي ایمان نشته په الله باندې د الله او د قیامت پر ورځ باندې مطلب منځ کې چې څومره دي ابتدائی خبره ذکر کوي انتها ذکر کوي اول کې ایمان په الله ضروری دی او دا دنیا به ختمیږي نو آخر کې قیامت ته قیامت پر ورځ باندې ایمان منځ کې پکې خبره ده د الله پر رسول باندې به ایمانی د الله په کتاب باندې به ایمانی ملائکو باندې به ایمانی څومره چې ایمانیات دي منګوایو هغه ټول لازمي دي کای کې یو سړی یو شی هم نه مني د یو نه انکار کوي نو دغه سړی مؤمن نشي کېدی مسلمان نشي کېدی دارنګه الله رب العزت چې کوم شیونه حرام کړلی هغه به حرامه هغه به حرام ګڼي یو خبره جدایي یو عملی یو عقیدی عقیده په لحاظ سره لچک نه برداشت کیږي عمل کې لچک برداشت کیږي یو سړی دی ګناه کوي لیکن دغه ګناه ته هغه جایز نه وي نو دی کافر کیږي نه لیکن یو سړی ګناه کوي او هغې ته جایز وي نو دی په هغې باندې بعضې داسې دي چې هغې باندې سړی بیا کافر کیږي دغه کافران
دا هغې سره جهاد وکړي، اهل کتاب دي، جهاد ورسره وکړي، دا داسې کمزوري کوي چې ستاسو په لاس کې راشي دی راضي تاسو ته ذلیله، عاجزي کوونکې راضي په خپل لاس باندې جزیه به راوړي، ټیکس به راوړي، د دې حد ته ورسي، غلبه د اسلام راشي. رستو ورپسې آیاتونو کې راځي لیظهره علی الدین کله، پر ټولو ادیانو باندې دا دین اسلام غالب کوي، چې دا غالب شي نو الله به خبره کی. وز دې آیاتونو کې بعضې تذکره کوي د هغې اهل کتابو چې هغې کفر کړلی، دارنګه هغه اهل کتاب چې هغې خپلو پیرانو خپلو مولیانو نه خدایان جوړ کړلی، ارباب یې جوړ کړلی. دې لګیا دي د عیسی علیه السلام او د نورو د الله نه سوا د نور چا بندګي کوي، نو د هغې تذکره راځي دلته. دغه مولیان او پیران دا څه کار کوي؟ الله رب العزت د هغې تذکره کوي. ډېر مولیان او ډېر پیران دا څه کارونه کوي؟ د دین کار نه کوي، د خلکو نه مالونه خوري، خلک د دین نه منع کوي، د حق لارې نه خلک منع کوي. بیا ورپسې د قیامت د ورځې بعضې حالات ذکر کوي، او مخکې یو ځای کې مونږ ویلو د نصیب په باره کې د هغې تذکره به کوي. میاشتې په کال کې څومره دي، څومره پکې حرمت واله دي، د هغې تذکره راځي. وقالت اليهود عزير ابن الله، وی یهودیان عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے. وقالت النصارى و نصرانیان وی المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دے. ذالک قولهم بیافواہہم، دا خبر د ددی پخلو باندے، دا صرف ددی دخلو خبر دا، پدے بانے سے دلیل نشتی، دا سا حقیقت نہ دے. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یو شان شوی دا خبر دا کسانو چې کفر کړل دي نه مخکې چې کافرانو کمی خبرې کولې، نن چې کم کافران دي د دې دواړو خبرې یو شان شوي دي. قاتلهم الله، الله دی تبا کړلی، انا یوفکون، کم طرف ته دی اړولې کیږي او کم طرف ته ځي تاسو. یا قاتلهم الله، الله دی تبا کی چرته ځي. مخکې خلق لګیاو نو عزیر علیہ السلام ته د الله زوی وي، عزیر علیہ السلام ته د الله نازولی وي. بعضې به پکې رالو نصرانیان نو عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وي، د الله نازولی وي. نو دلته کې دې دور کې هم خلق رالو نو هغه بل چاته د الله نازولی وي. څوک یو ته وایي څوک بل ته وایي، که نه ګڼ خلق دي دا د الله نازولی دي. ولې دا پیران دا کله وایي اولیاء کرام، اولیاء نه وایي اولیاء، دا اولیاء کرام چې دي نو دا ولې د الله نازولی نه دي؟ نو اولیاء هم نه وایي، اولیاء وایي، دغه شونه وایي. نو دغه هر یو نوم چې وایي خو چې د الله نه سوا بل ته وایي چې دا نازولی دی د الله، دا د الله زوی دی، دا پکې حصه دار دی، دا پکې هم واقدار دی، اختیارمند دی د الله په امورو کې، د الله په کارونو کې. نو دې ته خو کفر وایي که نه؟ نو دا خبرې او هغه خبرې دا یو شان شوي د کفر. قاتلهم الله انا یوفکون، دی چې الله پرې خو دی د الله د پاره د نازولو د عزیر علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ته د الله د زوی د نسبت کړل، دا په سبا نه کړل او چا کړل وس دې سکی. الله وی دغه کسب کړل، دا الله خبره پرې خو دی دا. نو خبره د چا غستی دا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، نیولی دی خپل احبار خپل مولیان ورهبانهم خپل پیران، اربابا ارباب نیولی خدایان نیولی من دون الله د الله نه سوا. والمسیح ابن مریم، او دی عیسی علیہ السلام، عیسی ابن مریم علیہ السلام، هغه خدای منل له خدای جوړ کړل، رب وته ویلی.
یو صحابي راغی یا رسول الله الله چې وی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، من خو خپل مولیانو ته خپل پیرانو ته ارباب نه دی ویلي، من خو ته رب نه دی ویلی. او الله قرآن کریم کې وایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، چې دی ورته ارباب وي، دی ارباب نیولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوسو کو وی چې کله د دې مولیانو دی ته کوم حکم وکړو هغه به منع کنه، او کوم دې مولیانو چې د کومې خبرې نه منع کړه هغې نه منع کېدل کنه، داسې کار یې کاو کنه څنګه چې د الله رب العزت حکم منل پکاري، څنګه چې د الله رب العزت نه نهي هغې باندې عمل پکاري، هغې نه منع کېدل پکاري. الله رب العزت یو حکم کړل نو هغې باندې هغه به کوې، کمې نه چې منع کړل نو هغې نه منع کېږي. وس د دې په د الله په خلاف کې دغه مولیان دي، د مولیانو چې کوم خبره وکړه نو دي د الله غاخلي که د دغه مولا غاخلي، دي د الله غاخلي او که د دغه خپلو پیرانو غاخلي. سړی غلی شو ویا او داسې خو وا وی دقې ته وایي ارباب، چې د الله خبره سړی پرېږدي او د خپل پیر خبر راواخلي او د خپل مولا خبر راواخلي نو دې ته خدایان، دې ته رب وایي که نه، دې ته خدایان وایي. والمسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ابن ول، وما امروا، حال دا دی چې حکم نه دی شوی دی ته الا لیعبدوا الها واحدا، مگر د دې چې دی بندگی کوي د یک یو الہ، دی خو ګڼ نیولي او د یک یو الہ بندگی کوي، لا الہ الا هو، نشته لاغ دی با سوا د هغه نه بل، سبحانه پاکی د الله د پاره ما یشرکون، دا اصل چې دا خلک وسره کم شرک کوي. دی چې دا کمې خبرې کوي دا څه دپاره کوي؟ وی دنیا کې چې کومې کارونه کېږي خبرې کېږي دا ولې کوي؟ وی دا دې دپاره کوي یریدون دی دا غواړي ان یطفئوا نور الله چې مړه دي کړي رڼا د الله. د الله رڼا څه ده؟ توحید دی. توحید دی دا خلق من بن کی، توحید دی ختم کی. یریدون غواړي دی ان یطفئوا نور الله چې مړه دي کړي رڼا د الله بافواههم په خپلو خولو باندې، ویابى الله، الله انکار کوي د دې نه. داسې نه کېږي ته توحید دی ختم شي، توحید نه ختمیږي. الله رب العزت چې کومه خبره کړله کما الله چې کومه اراده د هغه به کېږي، پوره کېږي به، الا یتم نوره، مگر دا چې پوره کوي به الله خپل رڼا لره، دا خپل رڼا به الله سر ته رسوي. الله توحید شروع کړلی، دنیا پیدا کړل توحید د پاره، دا به سر ته رسوي. الله پیغمبر را لېږلی، دا پیغمبر به خپل وخت رسوي. الله قرآن کریم شروع کړل، دا قرآن کریم به سر ته رسوي. دی غواړي چې دا قرآن ختم شي، قرآن دی بن شي، دا پیغمبر دی بن کی نه، داسې نه کېږي. دا به خپل حد ته به الله دا رسوي هر یو. الا یتم نوره، مگر دا چې الله به پوره کوي خپل رڼا لرا، ولو کره الکافرون، اگر چې کافران بدګني، کافران په خپه کېږي، زړه دی اوچوي، دا به کېږي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، الله هغه ذات ته چې را لېږلی دی خپل رسول لره په هدایت باندې، و دین الحق، او په دین حق. نو دا خو موږ وایي هم وایو چې دا پیغمبر دی حق دی، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغلی نو دا په هدایت باندې راغلی، په دین حق باندې راغلی، نو خبره د اخلاص شي که نه؟ نه، داسې نه ده. لیظهره علی الدین کله، الله چې دا خپل پیغمبر را لېږلی په هدایت باندې په دین حق باندې را لېږلی، نو دې د پاره را لېږلی چې لیظهره علی الدین کله، چې غالب کوي به دل را په ټولو ادیانو باندې. څومره ادیان چې دي په ټولو باندې به دا غالب کېږي. ولو کرہ المشرکون، اگر چې مشرکان بدګني، د مشرکانو په زړه چوي شل پیرې دی وچوي، خدا خبره به کېږي، دین به غالب کېږي. او دا به مخکې یو دور کې شوی دی، او وروستو قیامت ته نږدې بیا به کېږي، او بیا به کفر خور شي، او بیا به قیامت شي. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. دا چې کوم مولیان دي، پیران دي، د خلکو هغه نیولي،
نو دا ټول پیران او ټول مولیان دي سي سو نه و ټول نه دي خو ډیر دي ښا حق پرست به پکې لګي او چې کم باطل پرست دي کم چې د خېټه وګي دي ناغه ډیر دي مولیانو کېم دي او په پیرانو کېم دي الله وی یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو ان کثیرا من الاحبار کثیر وی کثیر یقینا ډیر د پیرانو نه ډیر د مولیانو نه او ډیر د پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوري مال نه د خلکو په باطل طریقې باندې ډیر مولیان داسي دي او ډیر پیران داسي دي چې د خلکو مالونه په باطل طریقې باندې خوري او ډیر پیران داسي دي او ډیر مولیان داسي دي یصدون عن سبیل الله چې منع کوي خلک د الله د لارې نه د الله د لارې نه منع کوي د جماعت نه منع کوي د الله د لارې نه منع کوي قرآن او سنت باندې عمل کول نه منع کوي ډیر خلک داسي چې جماعت نه منع کوي نماز نه منع کوي کوي بدغسي ډیر پیران بداسي ډیر مولیان بداسي الله وی ډیر به ښا نو مطلب دا چې حق پرست به لګي حق خبره چې کوي نه به لګي مولیانو کې به هم لګي او په پیرانو کې به هم لګي والذین یکنزون الذهب والفضة او هغه کسان چې خزانه کوي سره زر او سپین زر دا سره زر او سپین زر ولا ينفقون او خرج کوي نه فی سبیل الله د الله په لار کې فبشرهم بعذاب علیم نو زیر ول ورکه د عذاب درناک والذین یکنزون الذهب والفضة سره او سپین خزانه کوي حدیث کې راځي خزانه کول دی ته وي دی چې خزانه کوي سره او سپین نصرا او سپین خزانه کول دی ته چې د الله حق تینور کوي کم چې پدې کې زکات ته زکات تینور کوي سرا او سپین عام طور باندې دغه سي نور عام صدقې وغیرہ هغه د وجنا الله سو جهنم ته نه بیاي نور دې نه کوي نفلی دي نه کوي خدا کم چې واجبي دي کم چې فرضي دي هغه وکي کنه د سره دي سپین دي نو پاغي کې زکات راځي نه زکات باور کوي نو بیا ورپسې سرسایه د نو سرسایه باور کوي نو ورپسې قرباني د نو قرباني بکي دا درې کارونه دا لازمي دي دا وکي چې دا نه کوي او دغه مال در سره دی نو دې ته خزانه وای او چې دا د الله د حق ته ورکه نو دا خزانه نه ده بیا هغه کوم چې غلطه خزانه ده ولا ينفقون خرج کوي نه فی سبیل الله پلار د الله کې فبشرهم بعذاب علیم نو زیر ول ورکه د عذاب درناک یا خبر ول ورکه د عذاب درناک یوم یحما علیها فی نار جهنم پاغرز باندې چې ګرمول وشي پدی باندې پور د جهنم کې دغه سردی دغه سپین دی د پور د جهنم کې ګرمول کیږي فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم نو داغله وشي پاغي باندې تندی ددی و جنوب و ډډی ددی و سحور او شاګانی ددی ویل کیږي بوتا هاذا ما کنستم دا هغه سری تاسو ځان له خزانه کولې د خپل ځانون د پاره فذوقوا نو اوسکه ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو کوم خزانه کولې تا چې کوم خزانه کولې حق د الله یو تی نو ورکاو زکات یو تی نو ورکاو دارنګي سرسایه نو ورکوالا قربانی او نه کولا کم دا په مال کې لازمی شی او دا نه کاو نفسوق نو اوسکه نن د عذاب دغه سره زره دغه سپین زر د نور سي زونه سچ دي دا به ګرم ولکې په اور د جهنم کې او د دیل او په داغونه ورکول کی نو داغونه ولا یو په وچولی باندې په تندی باندې بولم داغ دی او په ډډو باندې په شاګانو باندې بولم داغ دی زه سکا وسو فذوقوا ما کنتم تکنزون الله دې زموږ حفاظت وکي دې باندې بس کو اول نمګم نو ویلې لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره یقینا الله امداد کړل تاسو په ډېرو ځایونو کې و یوم حنین نه پورز د حنین باندې اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې تعجب کې واچولې زیاتوالی تاسو فلن دونیان کوم شیا نو هیڅ فائدہ در نکړه تاسو لا زیاتوالی تاسو وزاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شوا پتا سمانه زمکا سره د فراخوالی د زمکینا ثم ولیتم مدبرین بیا وګرځي تاسو شاکون کی ثم انزل الله سکینته نو بیا نازل کړه الله سکینه خپل علی رسول خپل رسول باندې او المؤمنین مؤمنان باندې وانزل جنود لم تروها او نازل کړي الله لخرې
داسې لښکر وی لم تروها چې تاسو نه لیدې وعذب الذین کفروا الله عذاب ورکو هغه کسانو چې کفر کړل او ذالک جزاء الکافرین او دا د بدله د کافرانو ثم یتوب الله من بعد ذلک بیا الله مهرباني کوي د دې نه رستو بچا باندې چې غواړي یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء بچا باندې چې غواړي الله مهرباني کوي پاغي باندې توفیق د ایمان ور کوي نو ګڼ کسان چې کم قیدیان شیو وې سلور سره کسان چې نه قیدیان شیو دغه کافرانو حوازن ثقیف نه کم چې دو حنین کې جنگې دو نو دغه کسانو سو نه پای کې 2000 کسان داسې چې هغه ایمان راوړ مسلمانان شو نو ثم یتوب الله نو بیا الله مهرباني کوي رسو دینه چا باندې چې غواړي د خپل بندگانو نه والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان یا ایو الذین آمنوا انما المشرکون نجس اے مومنانو یقینا مشرکان نجس خلق دي فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نو نه دین ذکی کی دی مسجد حرام ته رستو دې کالنا وان خفتم عائله کې یریږي تاسو د فقیرین د غریبین د محتاجین فسوف یغنیکم الله من فضله نظر چې الله بغنیان کی تاسو د خپل فضلنا ان شاء الله غواړي ان الله علیم حکیم یقین الله دې په حکمت والا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قتال کوي دا کسان سره چې ایمان نه راوړي په الله باندې او نه پرز د آخرت باندې ولا يحرمون ما حرم الله او نه حرامي او چې الله حرام کړی او رسول او الله رسول دا اعلان کړل حرامول الله کوي نو دین نه حرامي هغه چې الله او ته حرام ویلي دا الله رسول هغه بیان کړلی ولا يدينون دين الحق او نه اختیاری دین حق لرا من الذين اوتوا الكتاب دا کسانو چې کتاب ولور کړی شوی دی حتی یعطوا الجزیه تر دې پورې چې ور کوي بجزیه په خپل لاس باندې عیدن په خپل لاس باندې هر سړی براوړي خپل جزیه او په خپل پیش کوي د لپاره چې د هغه فخر غرور تکبر هغه ختم شي وهم صاغرون او دی بی ذلیلا وقالت اليهود عزير ابن الله او يهوديان چې عزير عليه السلام د الله زوی دی وقالت النصارى المسيح ابن الله او نصرانيان چې عيسى عليه السلام د الله زوی دی ذالک قولهم بافواههم دا خبرې د دې په خلو باندې یظاهرون قول الذين كفروا یو شان شي دی خبره دا کسانو چې کفر کړي من قبل د مخکې خلق سره مخکې چې کوم خلقو کفر کړي داغي خبر او د دې خلقو دا خبرې د یو شان شي دي قاتلهم الله لا تبا کړي دی لرا یا الله یې تبا کی دي ان یوفقون کم طرف ته دیاړه ولې کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نیولې د خلقو خپل مولیان لرا خپل پیران لرا خدایان د الله نه سوا والمسيح ابن مريم او نیولې د خلقو عيسى ابن مريم لرا په خدای توب وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا او حکم نه دی شه دیتا مگر د دې چې بندگی دی کوي د یک یو الہ لا اله الا هو نشته اله دی با سوا دا نه بل معبود نشته بل الہ نشته بل خدای نشتی بل حاجت روا نشته بل مشکل کشا نشته ما سوا د الله نه سبحان او پاکی د الله د پاره ما شکون داس چې داخله کوسر کم شرک کوي یریدون الیطفئوا نور الله بافواههم غواړي دي چې مړ دي کی رڼا د الله په خپل خلوبانه ویا بالله الله انکار کوي د دینا الا یتم نوره مگر دا چې پوره کوي با الله خپل رڼا ولو کوي الکافرون اگر چې کافرانه بدګنی هو الذی ارسل رسوله بالهدى الله غزا ته چرا لګل دی خپل رسول الله په هدایت باندې او په دین حق باندې لیظهره علی الدین کله د دې لپاره چې غالب کی پټول ادیان باندې ولو کرہ المشرکون اگر چې مشرکان بدګنی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو ان کثیر من الاحبار والرهبان یقینا ډیر د مولیانو او ډیر د پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوري مال نه د خلکو په باطل طریقې باندې وي سدون عن سبیل الله امانه کوي خلک د الله د لارې نه ولذین یکنزون الذهب والفضه او هغه سان چې خزانه کې سر زر او سپنزر ولا ينفقون او خرج کوي نه فی سبیل الله په لار د الله کې فبشرهم بعذاب الیم نذیر ولور کدا عذاب درناک یوم یحمى علیها فی نار جهنم پاور باندې چې ګرمول بشي پاغي باندې په اور د جهنم کې فتوا بها جباههم نو داغله وکي پاغي باندې تندید دی او ډډی د دی او شاګانی د دی هاذا ما کنستم
ویل کېږي ورته دا هغه څه چې تاسو کوم خزانه کولې د خپل ځانو دپاره فذوقوه نو وڅکئ ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو کوم ځان خزانې کولې. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. سبا ان شاء الله بانګ به بیا اسی وي د په ټیم باندې کوم چې مونږ مخکې وي 20 منټه مخکې بانګ وویلی شي نو خیر دی، نو اوس 20 منټو ته نه رسي بیا زموږ درس متاثره کېږي. نو څنګه درس ختم شي بانګ به ویلی کېږي اسې او بیا به فوراً ودرېږو. الله رب العزت او دا خبره مونږ کور ته ورسوئ. دې ټیم ته ګورئ کم ټیم باندې چې مونځ دا یو کړنګ کېږي 10 منټو له پاسه باندې ټیم کېږي، نو 10 منټو له پاسه نه کورونو کې خپل ووایي چې 10 منټو له پاسه چې څوک مخکې مونځ نه کوي. دغه مونځ زما خپل خبره دا ده چې زویم نه کېږي، نور د هر چا خپل جوړی څه وایي چې کېږي زموږ الله کار دی قبلوي که نه قبلوي، خو قانون دغه دی چې ټیم په دغه وخت کې مخکې ټیم مونځ نه دی کول پکار. الله رب عزت موږ له عمل کول توفیق راکړي. صلی الله علیه وسلم.